عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. درود شریف شوق سره وایه اللهم صل علی سیدنا محمد. زما ډېرو محترمو زما اکابر مشران تشریف فرما دي او سره روان دي، هغې به انشاءالله تفصیلي بیانات کې زه بیان نه کوم. نن 9 نومبر دی او د اسلام د تاریخ هره ورځ د قربانین او هره ګنټه او لمحه هغه ډکه ده. و تاسو به د کتابونو کې به یو قول هغه وینئ چې قادیانی ملک اور قوم دونوں کے غدار ہیں. دا قول د شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت الله علیه او نن د هغې د وفات ورځم ده. الله دې د ټولو مردگانو د اهل اسلام سره درجات عالیه نصیب وګرځولي کې. بس من ټول سوچ وکړو لکه څنګه جنا صاحب نه تپوس کېږي د قادیانانو باره کې څه وایي، هغې وایي هغه څه ویم چې څه علما کرام وایي. او علما څه وایي نو زموږ ډېر محترم مولانا ادم خان صاحب دامت برکاتو هم تاسو ته تفصیلي بیان په دې حواله باندې وفرمایو. یا څنګه ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب یا د ملک نورو اهم شخصیاتو کم اقوال هغه ذکر کړي دي. باقی زموږ ستاسو د ټولو دا عقیده ده الحمدلله چې نبی علیه السلام اخري نبی دی او د نبی علیه السلام پیدایش نه بعد قیامت سبا پورې بل نبی راتلونکی هغه نشته. په دې عقیده الحمدلله د علماو موږ تاسو پوه کړو او بیا د څو کالو نه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام یو منظم تنظیمی خدمت هغه شروع دی او دغه سلسلې یو کړی نن د تحصیلي تنګي زیر اهتمام د عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دی. په دې مبارک کانفرنس موږ ټول د خپل رب شکریا ادا کړو، ټول وایي الحمدلله و شکر لله. او بیا زموږ د ضلعې د تحصیلونو د یونین کونسلو او بیا خصوصا د تحصیل تنګي د ټولو یونین کونسلو څلورو پروګرامونو کې ما خپل هم شرکت کړی دی او د باچا صاحب او د حافظ صاحب محترم په دې مشرۍ کې او د دې اکابرو علماو سرفرستۍ کې ډېرې تیزۍ سره هغه هلې ځلې الحمدلله جاري وې او هغه ثمره الله پاک نن موږ ته وښوله. زه به دې نیر غاړه رالم، ګرانه ډیوټي دی چې څوک د کانفرنس نه لرې په ډیوټۍ باندې ولاړي. الله دې د ټولو جزای خیر نصیب کړي. باقي عزتمندو زموږ حضرت مفتي صاحب مبارک چې زموږ ضلعي سرفرست اعلی دی هغې تشریف فرما شو. کانفرنس خو به وشي خو موږ به څه کوو، ټول چې دې دی نه ځو نو څه به کوو. بس کانفرنس و ډېر ښایسته وشو، تقریرونه وشو، بیانات وشو. نه ټول اول خو په دې نسبتونو د الله شکریه ادا کړو. زموږ محترم زموږ مرکزي رهنما شاهین ختم نبوت حضرت مولانا علوي صاحب دامت برکاتهم العالیه وحفظه الله ورعاه واعطاه الله صحة کامله په دې حالت د ضعف او نقاحت کې پرون دی ثوابې کې وو، پرون بله ورځ فیصل آباد کې وو، اوس هم بابا هوس کې دوی زموږ مرکزي رهنما مولانا عزیزالرحمن ثاني صاحب ته وفرمایل چې یا نن ماښام یا سهار به زه ملتان ته رسم، ته به دا کار وکړې پنډۍ والا دا زما عزتمندو دا ګورې ګران کار دی. د دې مشرانو محنتونه دي چې الله پاک موږ ته دا تیارې نوړی هغه الحمدلله نصیب کړي دي. اوس په دې به د الله پاک شکریې ادا کوو او بیا به خپله ذمواري ولې دې ځای کې که موږ تاسو ټول یو که بهر یو که زموږ د مجلس ختم نبوت انتظامیه ده او که بهر د پولیس ملګري دي
کو نور ادارې راغلی دي خو چې څوک وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ختم نبوت د قلعې محافظ دی سیکورټي ګارډ دی کو د سره ټوپک تماچه شته او کو نشته دی محافظ دی او که څوک د دین د هرې شعبې خصوصا د ختم نبوت خدمت نه کوي نو الله دې نه کي ولې د هغه سوچ دا دی چې بل نبي به راځي اب د دین خدمت کوي نو بل نبي خو راتلونکی نشته دې وجې نه څومره علما حضرات دي چې کم از کم میاشت کې یو بیان موږ په ختم نبوت باندې کوو به که نه انشاءالله اول خپل علما کرامو نه موږ دا مطالبه کوو کم قرآن حفاظ حضرات بچو ته درسونه ورکوي مختصر کتابونه لیکلی شوي دي هغه ماشومانو ته په عنوان د ختم نبوت د قادیاني په عقایدو په دې عنواناتو باندې ورته مختصر تقریرونه وښایي په دکانونو کې د قادیانانو کوم مصنوعات دي دا غیره موږ ځان وساتو که د یهودو دي که د نصارو دي که د قادیانانو دي او بیا خاص الخاص په حرمینو شریفینو کې د قادیانانو ډیر مصنوعات هغه خرڅیږي په پران نوم باندې PRAN انګلیش کې او بران په عربی کې په هره بقاله کې هر جنرال سټور کې کم از کم 40-45 ایټم هغه موجود د جرمني د دغه نه د بنګلادیش نه راځي د مشرانو په هغې باندې محنت الحمدلله شروع دی د مصنوعاتو باره کې هم موږ پوسټرې چاپ کړي دي او بیا موږ د عمرې کارډونه چاپ کړي دي په آخره کې مختصر لیست د قادیانانو د هغه مصنوعاتو هغه راوړی دی چې کوم ملګري عمرې له دې رابطه دی کوي چې کم از کم د الله د کور په ښار کې او د الله د نبي خاتم النبیین والمرسلین صلی الله علیه وسلم په ښار کې خو چې د الله د نبي د دشمنانو مصنوعات هغه موږ ونه وینو او د افسوس خبره ده چې بعضې وخت د حرمینو په دسترخوانونو باندې د قادیانانو مصنوعات هغه پراته وي څونه سکولونه کالجونه دي لکه څنګه شب قدر ملګرو دلته د سکولونو خپل منځ کې مقابله په ختم نبوت عنوان باندې وشوه د کومو ملګرو سکولونو کالجونو سره تعلق دی خصوصا چې هغې کې پروجیکټر کورسونه دارنګې په اسمبلو کې د بیاناتو ترتیب هغه جوړ شي زموږ محترم مولانا عبدالمحمود صاحب دامت برکاتهم دوی مستقل دغه ترتیب الحمدلله په خپل سکول کې شروع کړی دی الله یې ټولو ملګرو ته توفیق نصیب وګرځولي کړي دې نه علاوه څونه لټون چې کېږي نو موږ ته پته لګي چې زموږ د ضلع رشتې په قادیانانو کې شوي دي اوس هم زموږ تحصیل 400 ملګرو مولانا عبدالوهاب صاحب مولانا سید صاحب روح الله مولوي صاحب عرف الله مولوي صاحب دې ملګرو یو سراغ لګولی دی او 40 سال مخکې زموږ د ضلع یو زنانه هغه پنجاب کې ناروال کې واده شوې ده د هغې خاوند خو ورته نشو ویلی خو پهچان دپاره دا لفظ ذکر کوو چې هغه کله مردار شو خلک لاړل پته ولګېده چې د هغې په کور کې د قادیاني تصویر لګېدلی دی د هغه د ملعونو خلفاو تصویرونه لګېدلی دي او د هغې نسل در نسل په دغه ترتیب باندې روان دی نو دا یو رشته نه وي دا د خاندانونو نه خاندانونه د کفارو دپاره قادیانانو دپاره هغه جوړول دي دې وجې نه عزتمندو د کومو مشکوکو علاقو نه چې رشتې راځي لکه کار به کوو عزتمندو صرف دا نه چې موږ دلته کانفرنس له رالو تقریرونه مو اورېدل نه ټول به ذمهدارۍ سره کار کوو دا د پرون نه په صحابۍ کې چې روزه ختم نبوت اجتماع شروع ده پرون وا بله ورځ وا نن اختتام ته به رسیږي اوس دا کار به عزتمندو دا به ټول اخلو ازادي حاصلول ګران کار دی ازادي حاصلول ګران کار دی خو ازادي حاصلول دونه ګران کار نه دی لکه څونه چې ازادي برقرار ساتل ګران کار دی د عزتمندو اوس موږ تاسو خو په دې پوه شو او موږ ټولو ته د نبي علیه الصلاة والسلام د دې حدیث مبارک الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب زموږ د ټولو ذمهداري جوړېږي چې موږ دلته څه زده کړل هغه موږ اوس نورو خلکو ته ورسوو الله دې ستاسو د ټولو جزای خیر نصیب کړي الله هم قدر وکړه دا څومره محنت شوی دی ما وکتل د 2-3 میاشتو نه چې کومه ستړې وشوه او دا کانفرنس خو حقیقت کې په 29 اپریل باندې و خو د هغه حالاتو د وجې نه دا مشورې سره وروسته کړی شو الله یې دا خوشحالۍ هر وخت موږ تاسو ته نصیب وګرځولي کړي هذا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین